العلماء ورثة الأنبياء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتہائی محترم مسلمانان ورونو علماء کرام دا انبیاء کرام علیہم السلام وارثان دی او اللہ رب ذوالجلال خپل صفت چغا علم دے دغا علماء تور کڑی دے دیو جن پا مخدز مکہ باندی دے خلقو دیر لوی درجہ دا اللہ رب ذوالجلال دیو تا دیر لوی مرتبہ ور کڑی دے فضیلت ور کڑی دے بلکہ اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید کی ردیو مبارک فرمائی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا برابر دی اگا کسان چه پوہیگی علم ورسر دے اگا کسان چه نپوہیگی علم ورسر نشتر عالمان ندی دی آیات کے اللہ رب ذوالجلال فا استفہام انکاری سر فرمائی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون یعنی دا دوارا ندی برابر پا درجہ کی دا دوارا ندی برابر پا مرتبہ کی دا دوارا ندی برابر پا مقام کی دا دوارا ندی برابر دے دوارو کی دغه سے پرخ دے لکه دا رناو دا تیاری چی پرخ دے دغه سے دا علم او دا جہل پرخ دے عالم او جاہل کی دغه سے پرخ دے لکه سنگ چی پرانا او تیاری کی پرخ دے رنا تا برتری حاصل دا اگے تا فضیلت او مرتبہ حاصل دا دغه سے علم او علماء تا مرتبہ فضیلت حاصل اور اگے وجہ دا نبی علیہ السلام یو بل حدیث کی فرمائی ان اللہ و ملائکتہ وارو السماوات رست دا حدیث وائے ما دا علماء چی دی دا پا موزمک کی دا لکه دا اسمان ستوری دی کله چې دا موجودی خلق بور پسی روانی رنا بے موزی لیکن چې کله دا ستوری مرشی ختم شي بے بخلق جہالت طرف تروان شي بے بخلق منز کئی دا منز دا مسائلو نبنی خبر پا مغروحاتو بسی بور پسی وی بے بخلق جہاد کئی لیکن دا جہاد دا احکاماتو دا مسائلو نبنی خبر بزید دی چی دیو اللہ راضی کی جہادو کی پساد بور نخوری کی بے بدیو پا خانقاہ کی نازی اللہ لا بکی تصوب بکی لیکن دا علم دغرنا بور سرنوی بزید دی چی اللہ راضی کی گمراہی بور نخوری کی دے با تبلیغ کئی بزید دی چی خلق دین طرف ترو بلی الٹا علم بور سرنوی گمراہی بور نخوری گی نو پزید دی چی دے اللہ رازی کئی خپلزان کڑی محنت کئی اللہ بورنا نورم نارازہ کی گی دا بتواہی طرف تروانی کی تاسو بوڑی دلی وی اگر دو شیطانانو خپلو کی بلانجا شولو تا یو دے بلتا وی ویر دا پیر سب دے ویر دا گمراہ کول دیر گران دی چی دا غٹ پگڑے وحلی غٹ چوگے چولی غٹ تسپے ورسروی شین وی علم ورسر نوی دا بل ورطوی نا دا دے عالم چی سادہ پادے وی خوچے علم ورسر وی دا گمراہ کول مشکل وی دا دوارا بخبلو کی پا جگڑو شو یو مشر تورل شیطان تا اگر ورطوی جگڑ سلکوی خلال شی امتحان نو کئی دا یوش براغ لا دروازے وٹکولا دا یو پیر دا یو عالم ٹک ٹک دشپے تیارا دا اگر ورطردن آواز ورکی سو کی سنت طریقم دار رجی جاتا دروازہ ڈائریک مکلاو ہے تپوس وگا سو کی دیور توئی ویر جبریل علیہ السلام اللہ را لے گلے ہم تخبل مراقات توڑی آجا جان سر سوچ کئی نبی علیہ السلام اخیرنے نبی ہو وہی سلسلہ منقطع شوی دی جبریل علیہ السلام خوز نہ رازی نسپوہ شو شیطان دے حرامی دے ادن نوازو کو شیطان مادو کے مردارا غزین روان شو اگر پیر سب چاہیل مرسل نو ٹک ٹک دا دروازے وٹکو چھ دروازے وٹکو پیر سب ورطو سو کے من فی الباب اگر تی جبریل یم اللہ علیہ گلیم تخفل ملاقات تاواری
اوس غریب په دې خو نه پوهېږي شین دی چې د نبوت دروازه بنده شوې دی جبریل پیغمبر ته راځي غیر پیغمبر ته نه راځي دې وجه نه زموږ علماو چې لیکلي دي ته چې یو سړی په خپل پیر جوړې مرشد یې جوړې اول صفت دا ده چې د سره به علم جاهل سړی به خپل پیر نه جوړې ځکه تا به د هدایت په ځای په ګمراهۍ پسې روان کي او دویم نمبر زموږ علما فرمایي کوم سړی چې پیر جوړی دی به متبع سنت یې د ژوند او زندګي پر شریعت مطابق وي که د خپل ژوند او زندګي د شریعت خلاف د نو ستا به سره علمه وکړي دا خپلو ګناهونو کې مبتلا دی ستا د باطن د زړه تزکیه به څه وکړي ته چې د یو پیر سره لاس نیوکې د هغې مطلب او مقصد دا دی چې زما باطن پاک شي د حسد نه د کینې نه د دروغو نه د حرامکارو نه نو چې یو پیر صاحب په خپله په بغض کې مبتلا دی په حسد کې مبتلا دی په غیبت کې مبتلا دی په چغلۍ کې مبتلا دی په دروغو کې مبتلا دی د دنیا څومره حرامکاریانې پرده نه کوي شرعي د رسول الله د سنتو اهتمام پکې نه دا به تا ته څه دی غلار در وښیي بهرحال پیر صاحب په سور کې شو راووتو د شپې توره تیاره ده نو دا شیطانان چې وو د ورځان سره یو خر راوستی و اس ورسره و حدیث کې راځي نبي علیه صلات وسلام چې معراج ته بوتلو د اس نه وړوکې او د خر نه لږ لوی ځناوره چې براق ورته ویلی کېږي براق د برق نه د بجلي دا زموږ ستاسو بجلي چې ده دا په سکندونو کې د دنیا نه تاویږي هغه د الله بجلي وه په یوه شپه کې بیت المقدس ته دلته اسمانونو ته اسمانونو نه بره واپس رسول الله صلی الله علیه وسلم سهار ته رسېدلی دی نو دا شیطان ورته وایي دا براق دی هغه خر ورته یادوي په هغې باندې یو شال خور کړی دی ښایسته کړی دی لکه د جاهلانو چې دا مزارونه څنګه کړي وي هلکه تا د قبر نه دا څه جوړ کړی دا خو د عبرت ځای دی او ته چې ورته ورشې دا قبر نه دا ګرباتۍ به پکې لګېدلي مالګې به پرتې خوراکونو انتظام درست غوبل به جوړ وي او په دې باندې به شالونه اچولي ګورونه دا خو د عبرت ځای دی چې خلک دلته راشي مرګ ورته رایاد شي او دا تا دلته څه جوړ کړي ظالمه دا خو تا ډولۍ جوړه کړې دلته خو عبرت نه حاصلي دا جهالت دی زموږ خلک یې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لېږلي مسلم شریف کې د حدیث دی لاړ شه په کوم قبرونو چې ګمبتونه جوړ شوي دي پاخه شوي دي د یو لیس نه لوی شوي دي لاړ شه هغه وران کړه راویک د شریعت د سنتو موافق قبر کې دننه اعمال پکار راځي بهر یې که تر سرو زرو جوړ کړي هغې ته څه پیدا نشته رسي الټه که هغه په دې باندې راځي او تا پې دا څیزونه وکړه هغه ته نقصان وررسېږي هلته نو د شیطان ورله دا سترګې مو تړلې ورته پیر صاحب اخوا تجلیات زیات دي ته به برداشت ونه کړی شي دا چې لږ صبر یې کړی دی ټک ټک یو څیز ورسره دی هغه وټکوي ایو شیطان آواز وکړي څوک یې ورته جبریل یم څوک در سره دی پلانکې پیر صاحب چېرته روان دی الله ملاقات ته الله وختی دی مرحبا مرحبا سلامونه نهري کې یو دویم دریم اووه ځله هم دغسې وکړله اخر کې سهار لګېدلی دی د رجمې شپې وي ورته پیر صاحب همدلته ودرېږه مخکې مونږ نه شو تللی نور مقرب مخلوق به تا پسې راشي دې وخت کې دا اس لګیا دی دا شینکي واښه خوري د باغ مالک چې راغلی دی هغه کتلی دی یو پیر صاحب دی په دا اس باندې ناست دی غټه ګیره پګړۍ وهلې ده غټه چوغه څادر یې اغوستی دی غټې تسبیح ورسره دي په پردي باغ کې د هغه اس لګیا دی ټول باغ یې تباه کړو هغه ورته ته څوک یې تا ته شرم نه درځي ته ګوره زما ټول باغ دی تباه کړو نو پیر صاحب خو سترګې تړلې دي هغه ورته وایي زه د الله ملاقات ته راغلی یم نو هغه پسې یو ډانګی راواغېستی یو ګوتک چې په دا ملا باندې یې ورته الله سترګې وګولاو که ته ولاړ چېرته یې د الله ملاقات ته رواسي نو علم چې نه وي بیا دا جهالت خورېږي د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل کله چې دا شمې مړې شي بیا به دنیا ګمراهۍ پسې روان شي او د دې وجې نه نبي علیه صلات وسلام پر مفسرین امام رازی رحم الله د آیات په ذیل کې په تفسیر کې لیکي په فیه تنبیه عظیم علی فضیلت العلم په دې آیات کې د علم په فضیلت باندې د لوی تنبیه ده هل یستوی الذین یعلم الله فرمایي دا دواړه برابر نه دي
نو چې الله فرمایي چې موږ څنګه برابر کو هغه جدا خبره ده چې په نن معاشره کې مونږ برابر کړي نه دي بلکې هغه نور هم اوچت کړي دي علما هم ډېر وروسته غورځولي دي قسم دی زمونږ په دې معاشره کې د یو عالم حیثیت د یو ډم برابر هم نه ورکوو دې معاشره کې تاسو اوسئ دلته د یو سکول چوکیدار وي د سکول د دغه چوکیدار هم 15,000 روپۍ تنخواه وي لیکن زمونږ بچو ته چې قرآن ورښایي دلته چې راته امامت کوي د الله د پیغمبر دغه وارثان یقین وکړه په معاشره کې 15,000 روپۍ مونږ هغې ته تنخواه ورکوو هغه هم دومره ذلیله کوو چې خپل نوکر هم نه ګڼو ما یو شاګرد و د نوخار طرف ته زه یو کال جلسې ته م ورته ورغلم بیا زما سره میلاو شو ما ورته پلنکي هغه امامت دې شته دی ما ته وایي نه نه پرېښې مې ده ما ورته ویل ولې وایي خلکو به 15,000 روپۍ تنخواه راکوله او هغه به مې په قسطونو راکوله او یې دومره ذلیله کړی او مجبورن مې ورته ځای پرېښود الله فرمایي نه دي برابر مونږ هغه برابرتیا لاسه کې عالف هم رسته کړی دی هغه چپړاسي اوډه هم ورباندې راپاسه کړی دی او دا خلک دومره لوی خلک دی نبی علیہ السلام فرمایي ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم بېشکه مثال د علماو په ځمکه کې په مثال د ستورو دی څنګه چې د اسمان کې ستوري دي د عالمان د ځمکې ستوري دي د طالبان د ځمکې ستوري دي دا ځمکه په دیو باندې ښایسته ده څنګه چې موږ ته د اسمان په ستورو ښایسته ښکارېږي کومه شپه چې ستوري نه وي اسمان هېڅ خوند نه کوي دغسې اسمان والا ته د ځمکه په د علماو په د طلباو باندې ښایسته ښکارېږي دا خلک چې ختم شو د ځمکې ښایست به ختم شي كمثل يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم أوشك أن تزل الهدى نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ځمکې د ستوري چې مړه شو دا رڼایي چې ختمه شوله خلک به ګمراه شي به ګمراهۍ طرف ته روان شي بیا به د دین یوه شعبه هم صحیح نه وي ته به مونځ کې د مونځ د مسلې نه منې خبر به بل طرف به روان وي زمونږ یو استاذ و هغوی د خپل استاذ کیسه کوله مونږ نه وکتله زمونږ استاذ ویل یو ځای ته لاړو مونځ یې وکړو په یو امام پسې نو چې کوم مخکې شو صرف قاري صاحب و علم نه و ورسره صرف قرآن یې زده و د قرآن الفاظ یې زده و لیکن علم یې نه و کړی احکام حلال حرام دا څیزونه یې نه وي زده کړي نو هغه قاري صاحب ویل سجده سهو وکړله نو المحترم صاحب چې و هغه شیخ صاحب یاد و عالم هغه دغسې ساده ساده و د بدن نه وروسته له دې قاري صاحب سره میلاو شو ورته وایي قاري صاحب دا سجده سهو دې ولې وکړله هغه ورته ویل چې معمولي غوندې کې غلطي رانه وشوله ورته ویل څه غلطي درنه وشوه وایي یاره جی بس د ویلو نه ده خو داسې معمولي غوندې کې غلطي وه ورته ویل څه غلطي ده دی مجبوره کړو ویل ما ته جدا ووایه ورته ویل په دې مونځ کې رانه داسې لږ غونډه کې باد لاړه نو ویل ما په هغې سجده سهو وکړه غریب ته اوس دا پته نه وه چې په دې خو اودس ماتېږي د سره مونځ نه کېږي نو سجده سهو د دې لپاره څنګه ده نو چې کله د علم رڼا در سره نه وه بیا به درته مخکې کېږي ګمراهۍ په طرف به دې روان ته به جهاد کې علم به در سره نه وي ګمراهۍ طرف ته به ځي ته به تبلیغ کې علم به در سره نه وي ګمراهۍ به در نه خورېږي ته به تصوف کې الله الله به کې علم به در سره نه وي تباهۍ او ګمراهۍ طرف ته به ځې نو د علم دغه رڼا ضروري ده د الله پیغمبر وفرمیل دا ستوري چې مړه شو دنیا به ګمراهۍ طرف ته روانه شي او دغه وجه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فإن الله وملائکته وأهل السماوات حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون نبی علیہ السلام فرمایل الله تعالی پخپله او داغه فرشتې د دې طالب د باندې رحمتونه الله را لیږي فرشتې ورته خیر دعا کوي تر دې پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په سمندر کې میان د دیو لپاره دعا کوي او په بل حدیث کې راځي میګان په خپل سړو کې د دیو لپاره دعا کوي هغه پرندگان هغه مارغان هغوی په هوا کې د دې لپاره دعا کوي د طالب د علم د زده کوونکي د دې لپاره هغوی دعاګانې د خیر کې په خپلو دعاګانو کې یاد ځکه دا نورو ته خیر ورسوي د نه د وجې نه په مخ له ځمکې باندې دین ژوندی دی دا چې ختم شو جهالت طرف ته خلک روانېږي دې خلکو له دومره مرتبه نبی علیہ السلام ورکړې دعا یې ورته کړې ده نظور الله امرأ سمع مقالتي الله دې تر و تازه کړي هغه چهره الله دې روښانه کړي د الله پیغمبر دعا کړې ده هغه سړی زما حدیث یې واورېدل فبلغه کما سمع
به دغسې نورو ته ورسول، نورو ته بیان کړل، نور یې سیر افلله. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیو ته دعا کړې 1600 کاله مخکې کړې. همدغه دعاګانې دي. تاسو یو عالم ته ورځئ، دا بوډا شوي د 100 کاله عمر ته رسېدلی، هغه خپل نورانیت، هغه خپل ښایست دا ټول هر څه ورسره تازه. او دغه خلک دي. نبی علیه صلوات وسلام یو ځل اللهم ارحم خلفای، یا الله زما په خلیفګانو باندې رحم وکړي. صحابه کرام ورنه تپوس وکړو، ویل یا رسول الله ومن خلفاؤک، دا ستاسو خلیفګان څوک دي چې تاسو ورته دعا کوئ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر الذین یاتون من بعدی یرون احادیث ویعلمون، دا خلک دی مان رست برازی دین به زده کوي، زما احادیث به زده کوي، دا به نور ته بیانوي. الله پیغمبر ورته دا زما خلفا دي، هغه وخت کې ورته الله تبارک باندې رحم وکړي. او یو بل حدیث کې راځي ابن عباس فرمایي لولا العلماء لصار الناس كالبهائم، کدا عالمان په مقدس مکه نه وي، دا خلکو نه به زناور جوړ شوي، د زناورو په شان ژوند او زندګي به یې رسېدولې. نن دا د خور مور تمیز چې مونږ کوو، دا د ښځې او د خور په منځ کې تمیز کوو، دا حلال حرام پیژنو. قسم دی دا د علماو برکت دی، دیو علم زده کړی دی، ما او تا ته راښیي حلال حرام راښیي. ورنه د یورپ معاشرې ته تاسو ورشئ، د یورپ معاشرې ته تاسو ورشئ، هلته دا تمیز څوک نشي کولی. مردارې خوري، منګکان خوري، پیشوګان خوري، خنزیران خوري. یقین وکړه ما او تا ته چې رایت شي، ما او تا ته دلته الټې راځي. مونږ خلک خو وایي خیر دا خو مونږ د ملایانو نه پخپله هم پېژنو، بغیر هم پېژنو. مونږ خو جنازې هم کول، دا هم د دې علماو برکت دی، تا ته د جنازې زده کړې ده. دا هم د دې علماو برکت دی، تا ته مونځ زده کړی دی. دا هم د دې علماو برکت دی، دغه حلال حرام یې تا ته زده کړي دي. قسم دی که دا خلک نه وو، لږه زمانه تېره شوه، روان نسل ورېږېده نه پېژني. د دې وجه نه ویل لصار الناس کالبهائم، ابن عباس وفرمیل خلکو په شان د زناورو وګرځي، د زناورو ژوند وګړي دلته تېر. او نبی او دا خلک دی یقین وکړه په دنیا کې ټول تکلیفونه مشکلات سختې تېروي. نبی علیه صلوات وسلام فرمایي الله به قیامت پر ورځ راوغواړي، ورته به وایي ځئ علم مې د دې لپاره نه و درکړی چې تاسو دلته د خلکو نه مخې رسوا کړم. اوږد حدیث دی، نبی علیه السلام فرمایي انی لم اجعل علمي وحلمي فیکم وانا اريد ان اغفر لكم على ما كان منكم ولا ابالي. ما دې لپاره تاسو ته علم نه و درکړی چې تاسو د خلکو د مخې رسوا کړم، جهنم ته بوځم. علم مې د دې لپاره درکړی چې مغفرت هم وکړم، ځئ جنت ته. امام محمد رحم الله زموږ د مذهب لوی عالم دی، امام حنیفه رحم الله شاګرد دی چې وفات شو. چا خوب کې وکتل، ویل الله در سره څه معامله وکړه؟ ویل زه یې راوغوښتم. ما ته ویل وایه امام محمد څه غواړي؟ ویل زه په یره کې ولاړم. ویل ما ورته چې الله مغفرت غواړم. ویل چې مغفرت خو ستا شوی دی، ما چې ته جهنم ته بوتلې عذاب مې درکولی بیا ما تا ته علم نه درکولی، علم مې درکړی و، مغفرت ترې مخکې نه شوی دی. محمد نور څه غواړي؟ نور وغواړه. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحم الله لیکلي دي پخوا زمانه کې د مدرسو دغسې نظام نه و. ویل هندوستان کې یو جومات کې طالبان اوسېدل، یو عالم نه ویل د سبقونه ویل، چېرته به یو خلکو به ویل 40 کاله علم یې حاصل کړی، 50 کاله په علم. هغه خلک به ووته چېرته 40 کاله پس په دې دنیا ته راغله، خپل کور ته راغله. چېرته یو عالم نه څه زده کړه کړي، بل ځینه بل ځینه. په دې اوس خو الحمدلله نظام برابر روان دی د مدرسو. او دا زموږ د اکابر علماء دیوبند الله دې د هغوی قبرونه منور کړي. ویل دلته یو سپینګیری کاکا دی، بابا دی، د دې طالبانو خدمت وی کوو. دا سپینګیری بابا د جومات په د کمره کې یو غسل خانه د هلته اودس کېدل نه، طالبانو ته نشته دی، په د طالبان خپلو کې ناست دي ګپ شپ لګوي. عامو خلکو خیال خو دا دی د طالبان پرشتي دي، نه څه خوري نه څه څکي نه چېرته څه ګپ لګوي. اوس که طالب مولی لږ خلک خو وي تنګ نظره. کراچۍ کې یو مقتدیانو خپل امام یې صرف په دې باندې ویستلو چې تا واده ولې کړی دی، نو ته هم د غلط کارونه کوي. زمونږ خلک خو تنګ نظره وي، مولا طالب باره کې دغسې سوچ دی. دا خو انسانان دي که نه، دا خو د بل جهان مخلوق نه دي. 14مه صدۍ کې دا هم ستا سره اوسېږي، ستا په کور کې ستا بچې څومره ورانۍ کوي.
لیکن دا طالبان هم په جماعت کې اوسېږي که د دوی نه معمولي غلطي وشوه الله بیا خلک اسمان په سر باندې واخلي. انسانان دي د دوی نه شیطان ورسره دی، دوی نه هم غلطي کېږي. الله د خپل علم د زده کړې دپاره قبول کړي دي، لویه درجې ده د الله په نسبت باندې ته عزت وکړه. نو چې هغه یو طالبه نورو ته وایي لکه زمونږ غوایي بابا خو نه دی راغلی، غوایي بابا چېرته دی؟ هغه بابا دننه واورېدله چې یاره زه په دا سپینه ږیره دوی له روټۍ راغونډوم، خدمت یې کوم، دا ماته غوایي وایي. چې راووت غوسې نه لګیا دی، زه ستاسو خدمت کوم، تاسو ماته غوایي وایي، نن نه پس زه په لومړی پسې مړنده کړم. کور ته لاړو، طالبانو وږي ورشو په دا شپه. بابا د شپې راځي، نیمه شپه روټۍ راوړې ده، طالبان پسې بچو روټۍ وخورئ. هغه ورته بابا ولې بیګا خو تا مونږ ته وایي چې په لومړی پسې دې مړنده کړم، نن څنګه راغلی؟ او ورته تاسو روټۍ وخورئ بیا درته قصه کوم. طالبانو روټۍ وخوړله، بابا ورته وایي بیګا زه ډېر خفه شوم چې تاسو ما ته وایي بابا وایي، او زه احتجاجاً لاړم چې نور به ستاسو خدمت نه کوم. خو بیګا مې خوب کتو د حشر میدان لګېدلی دی، سخت حالات دي. الله دی طرف نه اعلان وشو، علما طلبا طالبان تاسو صحیح جنت تر حساب کتاب نه مخ ولا طالبان طبقه راغله. الله مونږ څنګه لاړ شو؟ دا خو په ډېره بې وفایي وي. دنیا کې چا مونږ له ځای راکړی او چا روټۍ راکوله، چا نور خدمتونه کول. نن به هغه مسلمانان مونږ دلته پرېږدو، مونږ به دې جنت ته ځو. نو الله خوب واقع بیانې حضرت تانوي بابا ویل الله ورته وفرمیل چې زه دنیا کې چا ستاسو خدمت کړی پېژنئ، هغه تلاش کړي ځان سره جنت ته وځئ. ویل زه ولاړ یم. ویل زمونږ طالبان دوی خپلو کې لاسونه ورکړي دي او ویل دوی روان دي جنت ته. نو ویل زما په دا زړه کې راشي چې اواز ورته وکړم چې زم ستاسو اغوایي بابا امام ځان سره بوځئ. ویل بیا مې په زړه کې راشي چې راسې نه د الله مخې له دې بونه ځي چې بېګا یې راته دغسې ویلي. نو ویل ویرېږم بس خاموش شم. ویل طالبان چې روان دي د یو طالب شاته دغسې نظر شو، وایه نورو ته وایي هلکه زمونږ غوایي بابا خو هغه دی، ما ته وایي چې رامنډه که. ویل یو قدم مې واغستو، د بل قدم مې ښودو سره له یو شو. بچیا اوس ما د ځان سره فیصله کړې دی به ستاسو خدمت کوم. په دغه خدمت کې زما لپاره الله جنت لیکلی دی، په دغه خدمت کې زما لپاره کامیابي ده. بچیا که تاسو ما ته خر وایي او که ما ته غوایي وایي، هغه ستاسو خو خر خو زه به ستاسو خدمت خامخا کوم. خلکو ته الله رب ذوالجلال ډېر لوی مرتبې ورکړې دي، ډېر لوی شان یې ورکړی دی. او دا حدیث کې هم راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یجاء بالعالم والعابد فیقال للعابد ادخل الجنه. یو عابد ډېر عبادتونه به کړي، یو عالم او طالب به دا به راوستی شي، الله به دواړو ته وایي ځئ جنت ته ځئ. دا به روان شي، د عابد ته الله وایي ځه جنت ته داخل شه. د عابد ته الله رب ذوالجلال وفرمایي قف ودرېږه حتی تشوى للناس، ودرېږه د خلکو سفارش وکړه بیا جنت ته لاړ شه. د ځان سره نور هم جنت ته بوځه، یوازې جنت ته مه ځه. دې وجه نه محترمو علما طلبا د الله په نسبت باندې ډېره لویه مرتبه لري، ډېره لویه درجه لري. نن سبا زمانه کې محترمو دا خلک ډېر مظلومه دي، دا خلکو ته ډېر په کمزوري نظر کتل چې ما اول وویله دې معاشره کې یقین وکړه. نن د مغرب د میډیا زمونږ دغسې ذهن جوړ کړی دی، هر سړی په مولا پسې کنځل کوي. مغرب زمونږ دغسې ذهن جوړ کړی دی چې بس د مولا مدرسې سره مونږ به دشمنۍ کړي یو. دا زمونږ دپاره د تباهۍ لار ده. دې معاشره کې خو تاسو وګورئ، یقین وکړه نن نه خو په سرکاري سطح باندې د خلکو ته حیثیت څوک ورکولو ته تیار دي، نه په انفرادي سطح باندې. تاسو وګورئ دا ټاونونه یي که نه، خلک یو چوکیدار ساتي، یو معمولي ټاون کې به د دروازې ټوپک ورکړی ودرولی، دې له 10,000 روپۍ دې ته تنخوا ورکوي. لیکن دلته یو عالم ساتلی 5 ټیمه ور لمونځ کې هغې ته 10,000 روپۍ ورکولو ته نه یې تیار. د سرکاري سطح باندې تاسو ګورئ بجټ پاس کېږي، بجټ سالانه دا زموږ ستاسو په ټیکسونو باندې ډکه شوې خزانه، په دې کې د اجړاګانو حصه وي، په دې بجټ کې د ډمانو حصه وي، په دې بجټ کې د کرکټ والا حصه وي، په دې بجټ کې د غیر مسلم اقلیتونو د عبادتګاهونو حصه وي. لیکن ستا په دې بجټ کې د مدرسې جومات دپاره 5 روپۍ حصه نه وي. ستا په دې مسلمان ملک په بجټ کې د کرکټ د استاذ دپاره، د ډمتوب د استاذ دپاره لکونو روپۍ ماهانه تنخوا حصه وي.
لیکن په دې بجټ کې د قرآن د استاد دپاره 15 روپۍ حصې نه وي. په کومه معاشره کې چې دین او دیندارو ته علم او قرآن او د هغې استادانو ته په دې نظر کتلی شي هغه معاشره به چېرته ښه ورځ وګوري. دې وجې نه محترمو مدرسې د زموږ استازو په تعاون باندې آبادي روانې دي. پر مسلمانانو په تعاون چېرته 15 روپۍ 100 روپۍ 100 روپۍ او الحمدلله دلته شته دغسې خوش قسمت. دې وجې نه محترمو تاسو ته درخواست کوم مدرسې علما د هغې سره دشمني مه کوئ. دا که ختم شو پیغمبر علیه السلام وفرمیل ما درته حدیث وویل دا که ختم شو خلک به په ګمراهۍ پسې روان شي حلال و حرام و تمیز به ختم شي. دلته به بیا دینداری به ختم شي بیا به موږ د دین سره ناشنا شو په یو بل طرف باندې روان وګو سوګمپار طرف باندې بوځي. دې وجې نه دا ادارې مه کمزوري کوئ. د خپلو علماو ملګرتیا وکئ د هغوی قدر وکئ د هغوی عزت وکئ او خصوصیت سره د دې خلکو سره مالی تعاون وکړي د مدرسو سره. یقین وکړه د مدرسو حالات دغسې وي په دې وخت کې اکثر مدرسې په دې موجوده حالاتو کې بند شوې ډېرې مدرسې. بله ورځ په د فیسبوک مې کته یو لویه مدرسه ده هغوی مدرسې ته تاله وواله ویل په مدرسې ډېر قرض جوړ شوی دی. دا زموږ مدرسه هم دلته زموږ سره 100 پورې طالبان اوسېږي رهایشي علما وي پکې طالبان وي پکې. یقین وکړه تېر کال موږ 15 ورځو دپاره خپله مدرسه بنده کړه طالبانو ته هم چټۍ ورکړله. ما ورته لاړ شئ چېرته فیس میس خو نه وي په مدرسه کې. نن سبا څوک دی د بچی مدرسې ته لېږل لوی خبره ده بیا هغې ته فیس ورکول دا خو ډېره ګرانه خبره وي. حکومت طرف نه تعاون هم ورسره نه وي هېڅ ذریعه نه وي. دا د هغوی هغه ضروريات پوره کول صرف د اهل خیر حضرات او ملکی معیشت دغسې طرف ته روان دی. د خلکو کاروبارونه تباه دي هر سړی جاړي د هغې سره ډېر اثرات په مدرسو باندې هم راغله. ډېرې مدرسې بندې شوي په دې حالاتو کې ډېر مدرسې د مشکلاتو سره مخامخ دي. دغسې د زموږ مدرسه هم د یقین 4.5 لکه روپۍ کم از کم هره میاشت زموږ د مدرسې د لنګر خرچه ده. استادانو تنخواګانې نشته په دې کې الحمدلله ټول استادان فی سبیل الله د الله د رضا دپاره لله بالله طالبانو د سبق وایي دلته هغوی تربیت کوي دلته هغوی خدمت کوي 1 روپۍ یو استاذ هم په هغې کې نه اخلي تنخوا. نو چې اوس هغې غریبانو وخت هم ورکړی دی دلته طالبان هم راغلي دي بیا د هغوی ضرورت پوره کول خو زموږ او ستاسو حصه ده که نه زموږ او ستاسو فریضه ده. سهار چې وځئ که نه کله دیاړۍ پسې دوکاندارۍ پسې ملازمت ته دې زړه کې یو نیت خامخا کوئ. ته چې وځې ستا نیت دی زه به نن ورځ د خپلو بچو دپاره حلاله روزي ګټم په شکه ویې ګټه ورته دا عبادت دی لیکن دې سره یو نیت بل هم وکړه وایي نن خو زه ځم خپلو بچو له حلاله روزي ګټم لیکن زما په علاقه کې یو مدرسه هم ده په هغې کې طالبان اوسېږي او نن ټوله دنیا خپلې دروازې په دې پسې بندي کړي دي دا ختمول غواړي. دا خو دین حاصلوي دا خو زموږ د دین زموږ د آخرت ذریعه ده. زه وځم هغه مدرسه چې نن ټوله دنیا خلاف ده دغه علم د علماو د مدرسو زه چې نن د خپله خوله یم زه چې نن د محنت مزدوري کوم په دې کې به زما د هغه مدرسې زمې لږه دې ولې نه وي خو د هغه مدرسې حصه به پکې د هغه طالبانو حصه به پکې دا د محمد رسول الله مېلمانه دي. زما مېلمه که زما کور ته راشي زه یې دغسې نه لېږم د محمد رسول الله مېلمانه زما په کلي کې دي زه د هغې میزبان یم زما په دغه مال کې به د هغوی هم حصه وي. یقین وکړه د دغې ورځې دوکانداري د دغه ورځې ملازمت د دغه ورځې دیاړي د ستا لپاره په عبادت کې حسابېږي الله به درته اجر درکوي انشاءالله. او په مخ د ځمکه باندې بهترینه صدقه دا زموږ د دین مسله نه ده صرف دا د تمام دینونو مسله ده. په مخ د ځمکه د ټول نه بهترینه صدقه هغه ده چې هغه په الله د دین زده کوونکي طالبانو باندې ولګي. نو یو ښه موقع ده زموږ مدرسې حالات هم دغسې دي خسارې طرف ته روان دي. نو تاسو ته درخواست کوو زما چونکې د سیرت موضوع شروع نن موضوع ما قصدن نیمګړې کړله ما چې په دغه موضوع ستاسو سره څو خبرې وکړم. مدرسې سره هر سړی دا کولی شي چې ماښانه زه به مدرسې ته غوړي اخلم راوړم دی هر سړی دا کولی شي زه به مدرسې ته وړه اخلم. دلته مخکې زموږ مدرسې یو کس و چې هغه به د طالبانو وړه دا به مستقل هغه راوړله بیا چونکې تېر کال هغوی هم کاروباري څه مشکلات جوړ شو
نو به جواب ووایو چې زما کاروبار لږ خراب شو معذرت یې وکړو د هغې نه پس مسلسل مدرسه د خساري او نقصان طرف ځکه څه ذریعه شته نه د آمدن اول ته د یو دوکاندار هغه سودا بنده کړي اوس نوره سودا نشم درکولی د دې وجه نه تاسو ته درخواست دی خپل آخرت دپاره دا ځایونه شیخ عبدالحق صاحب نور الله عمر کړو هغه زمانه کې یو کرنل صاحب و ده چې به تنخواه واخیستله اول به مدرسې ته راغی نیمه تنخواه به مدرسې ته ورله شیخ صاحب ته ویل مدرسه کې جمع کړه نیمه به یې کور ته یوړه یو ورځ ورته شیخ صاحب وی ویل کرنل صاحب ستا خو بچي دي ښځه دي د کور دي دی خیر دی مدرسه کې نیمه مه جمع کوه لږه کمه جمع کوه هغه کرنل صاحب ورته عجیبه خبره کړو ورته ویل شیخ صاحب زما دو کور دي یو مې د دنیا کور دی یو مې د آخرت کور دی او د آخرت کور زما د همیشه کور دی د دنیا کور مې د دوه ورځو کور دی دې نه به زه بله ورځ موږ ټول به تېزو په کار دا و چې ما ټول هلته لیږلی که ټوله مې نه شوه لیږلی په کار چې اکثره حصه مې هلته لیږلی خو کمزور یم که نوره نشم کم از کم دا نیمه د آخرت کور ته لیږم نیمه زه دلته ایساروم نو کم از کم د خپل آخرت کور دپاره دغه علما دغه طلبا دغه مدرسه د دې خلکو ذمهداریانې زموږ او ستاسو د دې خلکو ضرورت پوره کول زموږ ستاسو ذمهداري ده الله دې نه وکړي چې زموږ ستاسو مدرسې بندې شي مشکلاتو سره مخامخ شي د حالاتو سره مخامخ شي د هغې نه مخکې چې موږ او تاسو احساس وکړو الله رب ذوالجلال دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي واخر